رب اجعل هذا بلدا آمنا. خدای دلته امن 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 چې امن دلته نه وي بیا مې دلته مکانه ده پکاره، چې امن دلته نه وي بیا مې دلته خار نه ده پکار. رب اجعل هذا بلدا آمنا. بل ذکر راځي الله دا داسې خار وګرځي چې دا د امن والا خار وي. د امنن دلته حال د پدې تاسو نه پوهیږئ، حال کونه امنن داسې خار مې پکار ده چې امن پکې وي، چې امن پکې نه وي هم دې خار ته بیا ضرورت نشته ده. او دویم فرمای ورزق اهله من الثمرات، چې معیشت مضبوط وي، معاشي پریشانی ورته نه وي. تاسو ولیدل پاکستان کې مهنګای چراله، معاشي پریشانی، څونه خلکو خودکشاني وکړلې، څونه تکلیف جوړو. معاشي بحران چې کله په یو ملک کې وي هغه ملک ته بیا ضرورت نشته. دا دو دعاګانې وکړلې، امن او معیشت. دا ډېر بنیادي شیزونه دي د ریاست دپاره. ناکامه حکومت دی چې امن او معیشت د خپل ملک نشي کنټرول کولی. هغه ته سره دا حق نه دی حاصل چې هغه دا دعوه وکړي چې ګنې زه حکمران یم. بیګا مې تفسیری بغوی وکړه په 9مه سپاره کې د فرعون متعلق هغه لیکلي دي چې د ده 600 کاله په دې دنیا تیر شوي دي، خو په 600 کالو کې چې د په خلکو باندې خپله خدایي منله، نو هم د دې دوو خبرو د وجه نه خپله خدایي پې منلې ده. یو دا چې د خلکو ته امن ورکړی او دویم دا چې د خلکو ته معیشت ورکړی. او چې کله یې د دې خلکو نه امن اوچت کو او ظلمونه یې شروع کړل په بني اسرائیلو باندې، نو بیا د هغې نه پس فرعون ته نقصان ورسېده او دغه حکومت د فرعون دا زوال ته لاړې، ختم شو، ځکه چې امن یې د خلکو نه واغست. دا 600 کاله چې د حکومت کو په خلکو باندې، د صرف د دې دوو خبرو د وجې نه حکومت کو چې یو یې د خلکو ته په 600 کالو کې امن ورکړی او دویم یې د خلکو ته معیشت ورکړی. امن غواړو د هرې خطې د هر مسلمان دپاره. څوک چې دا مسلمانان په یو بل باندې مسلط کې خدای نیست نابودي کې دې مسلمانانو دپاره د دې چې په کوم ذکر دی دا نه پاکستان او افغانستان نه، د دې ټولو دپاره تاسو دعاګانې غواړئ، په خپلو دعاګانو کې خصوصي دعاګانې غواړئ. د یو مسلمان وینه چې تویېږي بې ګناه، د الله پیغمبر فرمای القاتل والمقتول کلاهما فی النار.